قاسم نانوتی رحمت الله علیه پیژنې د دیوبند مدرسې بنیاد یې بچی قرآن حفظ کو محمد احمد نوموي د بچی نه چې بچی قرآن حفظ کو نو بچی کې نو ډیر غټ پروګرام یې وکړو خلقو له دنیا خلق را جمع کو او پروګرام یې کړو چې کله پروګرام نه فارغ شو نو بچی توای بچیا تا به زه لیدلې یم چې ما چرته دومره غټ پروګرام نه دی کړی اوسه پورې خدا نن مې ځکه وکړو چې الله پتا باندې یو فضل وکړو ته الله د قرآن حافظ کړلې ته الله د قرآن حافظ کړې نو ډیر خوشحاله وم او بچیا یو خبره به مې یاد ساتي یو خبره به مې نه هېروي قاسم نانوتی رحمت الله علیه د دیوبند بانی او محتمم خپل حافظ قرآن بچی ته وی زما به یو خبره نه هېروي وی څه به نیمه څه به نیمه څه به مړیمه خدا تا چې کم قرآن یاد کو د دې تلاوت پکې او ما به په دعا کې یادوي بس تلاوت پکې او ما به په دعا کې یادوي مورې حافظ او عالم او ناظر اخوان بچی ته وایا بچیا څه به نیمه ګورې قرآن به لولي خو ما به یادوي زه به مقبره کې یم ډېر بیا سرې به یم نه به مونځ کولی شم نه به تلاوت کولی شم نه به حج کولی شم زه به ډېر بیا سریم بچیا خو قرآن به لولي او ما به دعا کې یادوي مورې بچی ته دې وایه بچیا قرآن به لولي او ګورې ما به دعا کې یادوي زه به ډېره بیا سریم یو بچی کم از کم ځان له حافظ قرآن او عالم د قرآن تیار کړي د قرآن ډیر برکات دي د قرآن ډیر اثرات دي چې حافظ قرآن بچی در سره اسپیکر مکوا عالم بچی دشته اسپیکر مکوا وای بچیا ما ته به دعاګانې کوي ما به دعا کې یادوي قیامت کې چې د قرآن حافظانو ته الله وایي چې راشئ سفارش کوي نو ای به یو بچی به مې پکې راوخیږي ای به چې علما سفارش کوي نو یو عالم بچی مې شته اب راوخیږي او سفارش به مې وکړي ای د قرآن ویونکو علماو طلباو قرآن لولئ د قرآن تلاوت کوئ دا تا کره نن الله دسی بچی حافظ کو چې دا به صرف پیغمبر ته یادېدو نن الله ستا بچی ته یاد کو شکر پې وباسئ وای الحمدلله په دې حال د الله شکر ادا کوئ چې دې امت کې الله بلا حافظان پیدا کړل قرآنونه یې ورته یاد کړل امتیانو ته زه خو هم د قرآن حافظ ډېر بختور دی ته چې په لاره روانې سینه کې د قرآن دی وای شکر دی دا قرآن خو به صرف پیغمبر ته یادو او الله ما ته یاد کو زه عام امتی ما یو ګناهګاره سینه لرم یو ګناهګار وجود لرم او الله ما ته قرآن یاد کو په دې شکر وباسئ پلار او مورې شپه ورځ الله ته شکر وباسئ چې الله درله داسې بچی کور ته رادنده کو الله دې داسې بچی نصیب کو نن ناصره ده سبا به د قرآن حافظی که خیر انشاءالله نن ناصر اخوان دی او سبا به حافظ قرآنی بل ورځ به عالم د قرآنی انشاءالله کو تاسو قدر وکړو که تاسو همت وکړو الله به دې غرونو کې د قرآن حافظان پیدا کړي الله به دې جماعت کې ستاسو د محلي بچي ودرې او قرآنونه به واورېدي دشتو بیانونو کې به د قرآن حافظان په دې پولو باندې ګرځي او د قرآن تلاوت به کوي علاقه پې منوره کوي کورونه پې منور کوي چې داسې بچي د چا کورونو ته ورشي هغه خاندان ډیر بختور دی مونږ وایو سړی په مقبره تیر شي لوی لوی نوابان او لوی لوی مالداران خلق دی مقبره کې پراته دي نن پې زمونږ ترس کېږي مونږ وایو که دا د هر څومره لوی نسب خاون و خو نن دی میرات دی چې د ده په خاندان کې د قرآن حافظ او عالم نه و نن هغه مقبره کې دقه شان پروت دی که یو ادنا غریب سړی مړ دی
خو چې یو حافظ قرآن او عالم بچی شته دی مونږ وایو دغه نه دی میراث اگر کاغه غریب وو خو یو بچی شته دی قرآن بلولی او پلار ته به دعا کوي یو بچی شته دی قرآن بلولی او خپل مور به په دعا کې یادوي